أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعذب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما صدق الله العظیم. د مو عزت منی الله رب العزت په د آیات شي فرمایلی دي د قتل متعلق چې قصدن سے قتل وکړو سلویر قسمه سزاګونه الله ذکر کړی دي. الله رب العزت فرمای په د آیات شي من آسک یقتل چې قتل کو مؤمنا یو مؤمن نو الله فرمای متعمدا قصدن وکړو فجزاؤه الله فرمای چې هغه د پرا سزو چې دو جهنم دا خالدن فیها همیشه د پر به د انسان په جهنم شوی. بیا الله فرمای وعذب الله علیه عذاب بیوی د الله پاک په دی باندې د الله پاک عذاب بیوی په دی باندې. بیا الله فرمای ولعنه د الله لعنت بیوی وعد له عذابا علیم الله فرمای چې داسې خان کې د پر مدرناک عذاب تیار کړی دا. نو د مې عزت منی کیمو سړینا یو مسلمون قتل شي یو مسلمون قتل کو په حق باندې وچ په نکه قتل کو هیڅ ګناه نیوی په حق قتل کو. رب العالمین په د آیات شي فرمای دا د سورۃ النساء 93 نمبر آیات تعالی فرمای اول سزو الله ذکر کوي فجزاؤه جهنم خالدا فیها الله فرمای چې دا انسان به همیشه د پر پیر د جهنم شي. بیا د مې عزت منه الله پاک په دې باندې خبره بس کوي نه بیا الله بیا فرمایي وعذب الله علیه الله وی چې عذاب به وي په دې باندې یعنی دا معنا چې زب غضبناک په دې باندې قیامت په وی باندې په دې باندې به غضبناک او غصه نه به ډاکو. بیا الله فرمایي ولعنه الله وی چې په داسې حال کې باندې به ملعنات وي. بیا الله پاک بس کوي نه دریم ور الله وی چې مې په دې باندې لعنات وي. په سلورم مر باندې الله په خبره بس کوي نه بیا الله فرمایي وعد له عذابا الیما الله وی چې مدرناک عذاب داسې حال کې پر تیار کړی دا. او د مې عزت منه قتل صدا دا په کبیره ګناه شي یو ګناه ده. خو د مې عزت منه امیج د اهل سنت والجماعت دا عقیده دو چې کله یو انسان نه کبیره ګناه وشي په کبیره ګناه کړل باندې انسان به همیشه د پر پیر د جهنم شینی ودا امیج عقیده دو. خو د مې عزت منه لکه سرنګي غلا شوا قتل شو زنا شوا شروب شول دا کبیره ګناهونه دي دا د مې عزت منه په توبه سره الله معاف کوي چې سړی په اخلاص سره توبه وباسي الله پاک ته. از د مې عزت منه کله چې ګناه چانه وشو دا انسان کافر نه نشي وته ویلای خو انسان ګناګور دا مجرم دا الله بار نشي قیامت پر ورځ باندې چې کبیره ګناه کړی وي. نو د مې عزت منه په دې ګناه سره سړی همیشه د پر په جهنم شي نه وي سمین دا به په جهنم شي تروي بیا به جهنم نه روزي جنت به هر مسلمان به جنت ته مخادري میوي. خو د مې عزت منه په جهنم شي صفوی به شي داسې صفوی به شي لکه څنګه میشتو چې کله کپړې خیرنې شي
આ કપડે میج ماشین ته وچوي په ماشین شي کې ما ځان را دو ګډوي استباینه بر وچوي چې کله شی صفا کوی نه به درې بسی آخري نه صفا شي د موی دتمن میشت په جهنم شي چې کله ګنای نه کړی وي کا کبیره کا صغیره میج په جهنم شي صفوي شي خو لکه څرنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام میشته فرمایلی دي چې سړی میزه بنا کازو شي اروي ګرځوي ایوه منځه په قضا کولې باندې سمره سزو الله پاک ذکر کړی دو ابي الله رب العزت په جهنم شي سزو ته ملويږي نو مې عزت منه یو میس سړی کا زو کار ګرځوي دمره جرمی ده خود مې عزت منه یو انسان نه چې کله میس پوتی شي سمره منځینه یو منځ په وجه سره چې وینا پوتی شروي ګرځوي 2 کروڑه او تبند اتیا لکه کلینا به د انسان په جهنم شي سزل شي یو منځ په وجه سره چې کازو د کوار ودی ګرځولو چر ودی نه ګرځولو په دینا سا ګنا ده نو د مې عزت منه دا سزو لکه د صفوی بي شي امج اهل سنت والجماعت د عقیده دو چې په جهنم شي به د کبیره په ګناه کړل سره همیشه د پر انسان په جهنم شي نیوي ایوا ورځ به جهنم نه مسلمان روزي خدا غا د کې د مې عزت منه کبیره ګنینه خډیر زیات دي دا هم کبیره ګناه ده چې قتل سړی وکړو په حق باندې خو د متعلق الله د دې کې په دایات شي ویلي دي فجزاؤه جهنم خالدا فيها الله فرمایي چې دا انسان به همیشه د پر په جهنم شي الله د سویل ویل دا خبره الله د سویل وکړه د مې عزت منه علما دې کې جواب کړی دا چې د قتل کړل ولا صدا چې چا قتل کړی په حقا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک د دنیا خلق ته دا خبره کړی دو چې دا انسان به همیشه د پر په جهنم شي علما لیکي چې ویلې چې زکه چې دا انسان داسې دنیا نه ایمان وړای نشي د مې عزت منه داسې چار به وینا وشي چې سړی به کافر وګرځي او چې کله کافر وګرځي د مې عزت منه کافر سړی وي همیشه د پر په جهنم شي نو د قتل کړل ولا چې قتل وینا وشي نو دا انسان به همیشه د پر به الله د جهنم ته داخلي ویلې چې دغه نه داسې دنیا نه تلای نشي دنیا نه چې درې می د کفر په حالت شي وي او دا سمره د مې عزت منه سنگین ګناه ده او کبیره ګناه شي لوی ګناه ده چې سړی کافر ګرځي وسره ځکه دغه تعلق د حقوق الله سره نه ده دغه تعلق د حقوق العباد سره ده دا د بنده حق ده الله به د معاف کو چې کوم ګناه دې نشوي وي خو چې کله د مې عزت منه دا قتل شوی قتل خو تو سه کا مړکړی دا قتل کړی دا نو داسته الله رب عزت معاف کوي نه چې صفر کاس معاف کړی نه وي نو د مې عزت منه علما لیکلي جواب ویلی دا چې دا انسان به همیشه د پر په جهنم شي قتل کوین کای نن د مې عزت منه سمره قتل لګیا دا مش په ملک شي په وطن شي علاقې شي څه ظلم لګیا دا سمره مړی ګړي وشول سمره کیږي سمره شزینا کونډې شوې سمره وړه بچون یتیمون شول سمره د مې عزت منه سمره پلرینا د بچونه دغه پوتې شول سمره ماندې پوتې شوې سمره خواندې پوتې شوې د مې عزت منه آیا کا سړی سوچ وکړو یو انسان نه یو ادنا شای یو چرګدو یا چردا چې هغه مرشي سمره شدنه په شخپاوي د مو عزت منه آبا چای ټول عمر هغه بچی پرورش کو ټول عمر آبا چای ستروي ټول عمر یې لګی کړي شل پینځوي دیش کوله لګیاوي د مو عزت منه بل ورچک شي مړوي چې نن ډیر ظلم لګیا دا ډیر یوتای لګیا دا په ملک شي لګیا دا په وطن شي لګیا دا د مو عزت منه حکیامات ورشتا الله فرمای فجزاء جهنم خالدن فيها الله یی چې داسې قصدن یو کس مړول قتل کول دا انسان به همیشه د پر پیر د جهنم شي اگر که مسلمان دا خدا سے چار به وناسی چې دنیا نه به ایمان به درمی کفر په حالت شي به دنیا نصیب بیا الله فرمای بل خبر الله کړی دو وعجب الله علیه الله وی چې ذبه په دای باندې غضب نو کوا الله وی چې ذبه د غصه نه په دای باندې ډاکوا کله قیامت ورځ روسی الله رب العزت خپل غصه انسان ته وشي بیا پاتم شه د مې عزت منه
چې په غصه باندې وي او انسان به جهنم ته دریمي تکلیفونه به وي آب برداشت کوي. نو بل خبره د عزت من الله پاک بیا خبره بس کوي نه، بیا الله فرمایي ولعنه، الله چې ملعنت پاوي. الله پاک چې کله په انسان باندې لعنت وي د عزت منه وی چې کله الله پاک لعنت شریکو وی چې فرشتي چې کله الله وویني چې لعنت وي په دا بنده باندې فرشتي لعنت شریکو وی چې فرشتي چې کله دغه مرغۍ دا پوسه مخلوقات دغه وویني وی چې د فرشتي لعنت وي هغه وی چې لعنت شریکو مرغۍ وی چې په دریوبه شکیم کا بوندي چې کله دا ویني هغه په لعنت باندې لګیا شي په انسان لعنت وي په ځکه باندې چې انسانون وی چې هغه لعنت شریکو چې کله فرشتي لعنت شریکو نو مو عزت من مزکه اسموینه په دا ټول دا په د انسان باندې لعنت شری شي. بل د مو عزت من سلوارم الله وی چې ما عذاب تیار کړی دا. نو خبره په دا پرې مې کړه د مو عزت من قتل ډیر لوی ګناه ده، مراول ډیر لوی ګناه ده. چا بچون یتیمون کول، چا شزنا کونډه کول دا لوی جرم ده. د مو عزت من قتل متعلق صحیح البخاری یعنی بخاری شریف یو د حدیث کتاب ده. پاغه شی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي متعلق یو خبره واقعا راغلی دو اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ. دا هغه صحابي د پیغمبر چې پلوري چې کیمو زید رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر اسلام په زیبون د نامه ولایو د مو زیایدا ډیر مینا و سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. نو د مو عزت منه هغه متعلق ویش بیان ده بل مقام د چته بیانوي دغه زید رضی الله عنہ یو زیایو اسامه ابن زید وی تویای په یو جنگ شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لجلی وی صحابه کرام یې لجلی وی دا په شل لجلی نو په جنگ په موقع شي کافر سره جنگ کړو اخري دا یو کافر ته ورالو کافر چې کله په تیر باندې والو هغه والنه کلمات راکړه چې کله کلمات راکړه نو وی چې دې سر ونه ولو دې په ځل شي دا خبره ورغله چې دا خو دې ډور دی وجنه کلمات راکړه چې تیر ولیدله اسی کلمات راکړه اولی کلمه نه تروله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله جنگ نه صحابه کرام واپس ول روغلل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خبره تیر کړه چې یا رسول الله ا دې جنگ په موقع شي یا رسول الله اسامه ابن زید رضی الله عنه یو کس قتل کړو کس کلمات راکړه مسلمانو. نبی علیه الصلاۃ والسلام اسامه ابن زید روغشتلو او به ته وی چې اسامه آیا تو دسې کړی دي تو قتل کړی دا او ته چې رسول الله بالکل مو یو کس قتل کړی دا ویل دې قتل کړی وو مو ته خو چا دا خبر یا ورسولو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې اسامه مو ته خو چا دا خبر یا ورسولو چې دغه کاس کلمات راکړه تو بیا مړ کړو او ته وی چې یا رسول الله کلمات راکړه خو د ډور دی وجنه ته راکړه چې کله یا رسول الله زه ولیدنه تیرار په شروع ولې کلمات راکړه یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوي ته ویایي چې او اسامه ابن زید عربي شي ډېره جیبه خبره وته کو هل شققت قلبو هل شققت قلبو هل شققت قلبو وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خبره وته کو بار بار د خبره وته ویایي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام من راون شو د مو عزت منه سمانه دو هل شققت قلبو آیا اغه زړه تو سیرلی وو اسامه ابن زید آکاش چې تمړه ولو کلمات راکړه نو په هغه ټیم شي سینه تو ور پریکړه زړه تو نه ربسلو ازله تو پریکړو تو وکتلو چې آیا دا کلمات ډور دی وجنه تیروي که په خپل مرزي په خوشي تیروي سرنګ د امړه ولو وچی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی هل شکک تو قلبو آیا تو اغه زړه سیرلی وو چې تو ته پته ولګی دا نو وی چې پیغمبر اسلام نه واپس شو پیغمبر اسلام نه لړو ادا سو وشول صحابه کرام په پکړ دي چې نن به سکیږي اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ نه قتل شوی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لړو او بار بار د فقرا بار بار د جمله دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته روي هل شککت قلبو هل شککت قلبو هل شککت قلبو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مرسته ولګیدلو قبیله د خاندان ولته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره نه سل ایشون په دیت شو ولزل کی مردا شوی وو هغه په دیت شي
اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زون طرف نه دیت پرې کړو سل ایشون یې ولجل 10 ایشون یې ولجل زنه د یو کل ولوي 15 وشتا او 15 د دوی کولې ولوي او 15 د درې کولې ولوي او 15 د سلویر کولې ولوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سل ایشون ولجل اکبیلتا امیش پکې ته بشه افکه کې ته بشه یکی شونه تا چې یو کول یا دوا کول یا درې کول یا سلویر کول عمر چې وي اته بنت لبون بنت محاز حقه جیزه دا وته وی دا پیغمبر سلام سلویر قسمه 15 چې سره جامه کې سلویر ورا سل ایشون پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولجل په دیت شي چې دا معاف کړي د کیم غا چې و سم ابن زید دنه دا کیم قتل شوی دا د کس دنه د کړی حتی ان منه شوی دا نو میدت منه قتل دمر لوی ګناه ده دامرا د میدت منه په خطای سره چې وشي پیغمبر علی صلوات و سلام په خپل د دوی جهان سردار دا سل ایشون د قبیله تلجلی دي آیا د نن میدت منه سمرا قتل نه وشول سمرا قتل کیږي سمرا مړی وشول سمرا روان دي لوی لوی علما لوی لوی کریون لوی لوی ځوانون د دنیا نه د میدت منه پته نه لګیږي چا وکړل ویلې وشول خو د مې عزت منی یوه خبره دا کان ده چې دغه سکو ده قیامت ورځ خوشته کنه الله پاک خوشته پښتنې ګویژنې ورځ خوشته جزا او سزا خوشته چې داسې الله وی چې دا همیشه د پر په جهنم شي وي بیا الله پاک وی دویم مورې چې دې باندې به د ما عذاب وي زه به عذاب نه کو په دې باندې په درې مر باندې الله پاک پایا شي وی چې مو به لعنت په دې باندې بیا وی چې مو دې پر عذاب تیار کړی دا نو د مې عزت منه لش کی د خدای نه ویره پچار دو او بل پیغمبر سلام ویلي یادي چې کله قیامت تر دریمي ډېرې نشانات جوت شوي دي خو یوه نشانه دا وشاجدو القتل 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 مړی بیوي عام بیوي مړی بکیږي ادم عزت منه قیامت علامات ون ظاهر شوي دي ډېر ظاهر شو خبره نو دی وجه نه عزت منه مشته پچار دادو چې میش د خدای نو ویریږي او د دې خلک چې سی وی کنه دا ظلم جتای کو ظلم نه کیږي کته په نه خبره مونږ مو عزت منه ویل در وکتل ویل د متد خبره داس وکړه په دامن میش بیا مړول کی بیا ګډول کی په مزکی په پټی باندې مړول کی ګډول کی دا د مو عزت منه نه دا نه دی جایز بلکې د مو عزت منه میشت خو یو حدیث بار وروي کنه چې پیغمبر صلی الله فرمایلی دي علما کرام او تبلیغون حضرات دا بار بیانوي چې قیامت پورې باندې به الله په قواله ول د منځ پښتنه کو د مو عزت منه دا خبره بالکل صحیح ده الله رب العزت به د منځ پښتنه کو خو د مو عزت منه پښتنه خلی و نه دو دا د مو عزت منه حقوق الله په براشه به الله پاک اول په حقوق الله عبادت شي چې کوم حقینه د الله سره تعلق لري پاشه به د منځ پښتنه شي خو چې حقوق العباد په براشه به اول ته شي پښتنه شي د مو عزت منه په مې سم داسې ویل دي چې حقوق الله په براشه به د منځ پښتنه شي حقوق العباد په براشه به اول الله پاک ته شي پښتنه کو قتل النفس پنه حق باندې قتل کړل دې پښتنه به الله کو دا ورې زراونه دو خریدانه د چل منځ پښتنه کول منځ پښتنه باشي خو اب حقوق الله په براشه به کیږي او چې کله حقوق العباد په براشه پښتنه کو د مو عزت منه اول به الله رب العزت دا پښتنه کو چې قتل النفس قتل د نفس دا ویل به شو ویل به د حق قتل کړو ویل به دی ویني ته اوله او بل مو عزت منه شفیق رحمت الله علیه عادی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د خبر اوریدلی دو او یی چې مو د پیغمبر علی صلوات و سلام نو اوریدلی دي چې نبی علی صلوات و سلام څه فرمایل چې نبی صلوات و سلام دا فرمایل اول ما یقدا بین الناس فی الدماء نبی علی صلوات و سلام فرمای اول ما آغا یقدا چې فیصله بشي بین الناس په میون د خلق شي قیامت پورې باندې اول فیصله شي فی الدماء دی وینه متعلق پښتنه بشي په نه حق وینه ویل دی بیا ولا س جرم یې کړی وو په کیم ګناه دی مړولو په کیم ګناه دی ابچون یتیمون کول دې پښتنه به الله کو د مو عزتونه بل پیغمبر سلام ویلی یادي لزوال الدنيا اهون على الله من قتل الرجل المسلمين
نبی صلوات والسلام فرمایي که د ټوله دنیا سدو دا تباشي اهون علی الله دا الله پاک ته ډیره کمه خبره ده په تشنه من قتل رجل مسلمین قتل کول د یو مسلمون انسان قتل کول په دینا د ټوله دنیا چې تباشي الله ویایي چې زه دا مو د ډیره کمه ده خو د انسان قتل د مو د پر عظیمه خبره ده ویل به انسان قتل شي د مو عزت منه نن قتل عام لګیا ده او بل نبی صلی الله علیه وسلم فرمای بل مقام دی ویلی دي که یو انسان صدا انسان د خپه کول سدي دا دمر یو جرم د خلی خفای کې زړه تل شي غام در تکلیف ورسوي غم جانې کې زړه د نه خپای شي د خپه کول نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې د سل ور حنک با شریفان لنګه ک الله خپه کیږي خو وی کې بدنه یو د مسلمان په زړه خپه کیږي سل ور حنک با شریف د مو کیر ده امودی کون زیدا تیلنګوي زه تو ته دیر کا نو داسې بیت الله شریف د الله کې د الله وی چې د مو کیر لنګوي یو ورته دا لنکو دویم موریا لنکو دریم موریا سلوارام یا سلور لنکا الله وی چې د خپه کېږم مت ګیلا د ریجی په دا باندې الله فرمای چې د مسلمون صدا خپه کول د سلور خانقاه شریفانه زپ اډر خپه کېږم نو مو عزت منه دا خو افغان متعلق الله ویلی دي او که یو انسان وینه به وي او یو انساني ملوي ای به سمره جرم می د مو عزت منه می څه خبره بیان کړه نو کسه الله دې پورا په چار دادو چې می الله نه وډرږي او رب العالمین طرف ته متوجي شي د سره وندي په دمن می استغفار وی خپل ګناینه الله ته مخ کی او یا الله چې د نن موجوده پکیم ګناه می نیولې ا ګناه میشته معاف کې ان شاء الله الله به معاف کو الله دې می د عمل توفیق نصیب کو